زما درنو مشرانو د مختلفو سیاسي ګوندونو نمایندګانو او زما د پښتون وطن د ګوټ ګوټ نه راغلو ځوانانو پیغلو مشرانو کشرانو د ټول نه مخکې خو ستاسو په خدمت کې د زړه د کومه سلامونه احترامات او بیا مشکور یم ستاسو چې تاسو په دومره غټ تعداد کې راغونډ شوي او دلته مو خپله حاضري د هر هغه مشکل باوجود د هر هغه تنکۍ باوجود د هر هغې هلو ځلو خنډونو باوجود چې ریاست تر پرون ماسخوتونه پورې په دې خاوره باندې کړې ده په دې پنډال باندې مغي که نوره اوس ونه رسېدو نو په دې اوس ورسېدو چې راغلل شپې دلته ټکټرونه چلولو خو زه بیا ورته وایم چې راشئ دا خلک وګورئ دا خلک وګورئ تاسو له یو ځل بیا شکست درکړو ملګرو د ارمان صاحب په یاد کې دا پروګرام چې موږ تاسو ټول په نن راغونډ شوي یو ملګرو ارمان صاحب یو داسې شخصیت و لکه څنګه چې زما نه مخکې دلته جمیلې بیبي ووې چې هغه د هر هغې معاشرې چې ترقي غواړي پرمختګ غواړي ښه ژوند غواړي د هغې معاشرې دپاره د یو سمبل و د یو مثال په طور پکار ده چې هر یو هغه ځوان هر یو پښتون ځان کشره غواړي چې د وطن په آبادۍ کې څه کردار ادا کړي د پښتون په سوکالۍ کې څه کردار ادا کړي نو زه به غواړم دا چې هر یو سړی د ځان نه ارمان جوړ کړي د ارمان په شان د خوږ خصلت د ارمان په شان د سوچ و فکر د اختیار کړي ملګرو په د تېر یو کال کې تاسو ولیدل چې ډېر مختلف داسې واقعات وشول درې مختلف داسې واقعات وشول چې ریاست واقعات وشول په دې تېر کال کې چې درې د پښتنو داسې ځوانان داسې افراد چې هغې قتل کړل د ریاست ووژل ښه په سپینه ورځ یې ووژل او هغې ته انصاف خو پرېږدې چې د هغې په ملک کې چې کوم خلک ملوث دي په هغې خلکو باندې به لاس واچوي د افسوس خبره دا ده چې د هغې خلکو په ملک کې چې کوم خلک ملوث دي هغه اوس هم په دې ریاست کې هسکه غړې ګرځي ملګرو دا د دې ریاست د شناخت د ټولو نه غټ مثال دی چې دلته به قاتل ته څوک قاتل نه وایي دلته که څوک قاتل ته قاتل وایي نو دا ریاست هغه ته غدار وایي ملګرو کوم ریاست چې د قاتل په شا ولاړې کوم ریاست چې قاتل په شا ولاړې ملګرو دا ریاست په باره کې به تاسو څه ووایئ آیا هغه ریاست ته موږ قاتل ریاست نه شو ویلی د ریاست ملګرو وژنه کړې ده د پښتون د نقیب نه به یې شروع کړو ملګرو نقیب په سپینه ورځ ووژلو او هغه روانوال چې یو نقیب نه 400 پاته 40
کسان یې وژلي وو هغه نقیب اوسه پورې سزا خو پرېږدئ چې هغه نقیب قاتل راولولې په ضمانت باندې رضا کړو په ضمانت باندې رها کړو بیا ښه په عزت سره ښه په احترام سره یا هغه ته ټایمینګ ورکړو ښه په خوشحاله ښه په ارام سره ګرځي ښه هم ښادي کوي ملګرو دا یو کیس دا د دې ریاست پہچان دی ملګرو بیا به هغې نه پس وګورو دلته زموږ سره لاندې ناست دی د طاهر داور شهید طاهر داور شهید دوی موږ سره دلته ناست دی د طاهر داور شهید کیس هم تاسو ته معلوم دی چې څنګه په سینه ورته اسلام آباد ته اوچت کړو بیا یې په ټول پاکستان کې ګرځولو او بیا چې کله مړ کړو د هغه ډیډ باډي یې د باډر بل طرف ته وغورځوله ملګرو خو کدي دا خیال وي چې دا خلکو اوس مزیدو ته کوي شو د خلکو دوست پېژندلی د خلکو دوست پېژندلی چې هم ته غلې هم ته کتلې هم تا موږ وژلي یو هم تا زموږ کورونه وران کړي دي هم تا زموږ مارکېټونه وران کړي دي خو د دې تپوس به موږ هم تا نه کوو ملګرو په آخره کې د ارمان شهید کیس راغی ارمان شهید مرګ د ارمان شهید قتل دا هم په سینه ورس شوی دی د موقع ګواهان موجود دي براشه شهیدان براشه شواهد موجود دي براشه د موقع ګواهان موجود دي ملګرو خو تاسو ولیدل چې انصاف خو پرېږده ریاست تاسو اوس دومره یارولی دی چې باوجود د خپلې مشرۍ چې پولیس هم د په لاس کې دی د پولیس هغه تفتیش هم په لاس کې دی اف آی آر هم د په لاس کې دی پوسټ مارټم ریپورټ هم د په لاس کې دی او فورنزیک ریپورټ هم د په لاس کې دی هغې نه باوجود هم دې خرید د دې خبرې هم یارېږي چې زه اف آی آر درج کړم دومره یارېدلی دی چې د دې خبرې نه هم دې یارېږي چې زه خالي اف آی آر درج کړم او ملګرو بیا د دې زورورتیا ته تاسو وګورئ د دې بدماشۍ ته تاسو وګورئ د دې بدماشۍ ته تاسو وګورئ چې هغه د پولیس چارواکي چې کله سلیکټ سټینډینګ کمیټۍ راوغوښتل د سلیکټ د هیومن رایټس سټینډینګ کمیټۍ راوغوښتل او هغې ته انسټرکشن ورکړل چې باید دا اف آی آر هم درج شي او که کوم افسران دا حکم منلو کې څه قسم خطایي وکړي د هغې نومونه د دا عمل دی د هغې د اختیار ایسته جوړه شي ملګرو د سلیکټ کمیټې دا انسټرکشن و د بلوچستان پولیس ته د هغې هوم ډپارټمنټ ته چې دا اف آی آر به تاسو خامخا درج کوئ ملګرو تر اوسه پورې هغه اف آی آر درج نه کړو پهله یې په عدالت پورې لاس نیولی و چې موږ ته چې عدالت حکم راکړي موږ به یې الګ کوو عدالت ته چې ملګري راغلل هغې د سپریم کورټ پر یو فیصلې پورې لاس نیولی و چې سپریم کورټ یو ډلې فیصله راغلې ده چې د 22 د کومې دفعې لاندې چې پولیس ستا پرچه نه کټ کوي نو ته عدالت ته پرېږ شې چې عدالت ته وغواړې چې زما په دې کیس کې د پرچه کټ کړي عدالت په سپریم کورټ پورې لاس ونیولو ملګرو خو تاسو ته دا وایم چې دا هفته مخکې یو څو ورځې مخکې سپریم کورټ خپله فیصله هم واپس اخیستې ده اوس هېڅ قسمه خنډ په منځ کې نشته دا ریاست دې ته یې د راسه هغه اف آی آر نه کټ کوي خو زه ورته هم د دې سټیج ته وایم چې تر هغه وخته پورې نه پرېږدو چې تر څو پورې د اف آی آر دې کټ کړي او بیا د ټرایل یې کړی او بیا د دایس سپیکر په نوم دی دا یې په پارچي باندې دی اچولی بیا ملګرو دلته د مذاکراتو خبره مو شوه چې د مذاکراتو په نوم باندې موږ ته دعوتونه راځي چې مذاکرات کوو یوه کمیټي ده بله کمیټي ده ډېرې کیسې کوي چې وایي موږ سره دومره اختیار دی موږ سره د فلانکي شي اختیار دی د فلانکۍ اختیار دی د ډنګرۍ ادارې اختیار دی د فلانکي حکومت اختیار دی د ډنګرۍ حکومت اختیار دی زه ورته وایم چې ایمان پیر کړي زه د دې ځای نه وایم
چې دا زموږ مطالبه ده که تاسو یې کولی شئ نو اوس دې پوره کړئ موږ دا نه غواړو چې د نن نه پس په پښتون وطن باندې په فاټا او په ټول پښتون وطن کې د پاکستان فوج موجود دي دوی د لاړ شي واپس خپلو غیرتونو ته دا عجیبه خبره شوه مذاکرات زه د ریاست جوړ یم زما او د ریاست په منځ کې یو معاهده ده هغه معاهده به د هغه معاهدې تعیین وایي زم د هغه معین ماتحت یم تم د هغه عین ماتحت یې زم د هغه عین نه خواجه خانشم دی تم د هغه عین نه خواجه خانشم دی تم د هغه عین پابند یې او زه به دا وګورم چې په موږ خو ته دا الزامات همیشه لګئ خو دا به وګورو چې د عین نه څوک تښتېدلي دي په دې پاکستان په دې عین ته منې ونه عمل وکړه ما سره تا ته د مذاکراتو ضرورت نه پاتې کېږي خو ته خو د عین نه هم تښتې ځکه چې په تا کې غلا ده غل سړی د قانون نه هم تښتې د عین نه هم تښتې د هر یو شي نه تښتې ملګرو دا عمل روان دی په مختلفو شکلونو کې روان دی په یو ځای کې واردات په یو طریقه کوي په بل ځای کې په بله طریقه کوي نن زه د وزیرستان نه رالمه پرون زموږ د وزیرستان په همزوی کړېږي یو واقعه شوې وه چې یو ځوان و چې د دې سره یې څه تعلقات په څه وختونو کې کېدای شي په څه خبره وي ورته دا ویلي چې زه نور تاسو سره کار نه کوم هغه کس یو ورځ کور ته راغی ډېر پریشان و کور والا ته یې وویل چې ما ته د انټیلیجنس ایجنسو چارواکو په چیک پوسټ باندې دا وویل چې سبا ماښام به د ټیوبیل سره کښېنئ موږ به راځو او که چېرې نه وی ناست نو موږ بیا کور ته دننه پرېږدو په سبا ته دی به یا هلته ناست یا به نه یې ناست خو په هغه وخت د پوش په وردۍ کې خلک ورځي سره د وسلو سره د ټوپکو سره د هر قسم وسلو هغه کس هلته نه راوچتوي او بیا چې راغه کوي خلک د هغې خپل خپلوان یې هغه ګرځي په دې چیک پوسټونو باندې د فوج چارواکو نه پوښتنه کوي چې زموږ د کشر څه ګناه کړې وه د تاسو په کوم جرم ولی دی خلک راګیا دي هلته تپوسونه کوي او بیا چې خبر راغی چې د سیند په غاړه د یو ځوان پروت دی او چا ډېر په بېدردۍ سره وژلی دی زه هغه الفاظ نشم بیانولی هغه مکمل هغه نقشه نشم بیانولی چې په کوم تکلیف سره هغه ځوان وژلی و نو ملګرو دا هغه یوه خبره ورته کوو چې دا ډرامې دا د یوه په دې خاوره کې نشلې کې زما دوا صرف په تا باندې ده ځکه دا خبره کوي چې دا سړی زه په ظلم او په جبر باندې ووژنم بیا به زه دا تاثر ورکوم چې دا خو د دهشتګردي واقع وه که دهشتګردي کېږي که ټارګېټ کلینګ کېږي زما تپوس هم ستا نه دی بل د هېڅ چا نه زما تپوس نشته په دې هر څه کې د ستا لاس ککړ دي ملګرو نور هم ملګري ناست دي مشران خبره به کوي زه یو بله خبرې ته هم توجه راګرځول غواړم چې زموږ ډېر ځوان ملګری تکړه ملګری د بنو ندي مسکر د هغې د تره زوی مجیب چې څه موده مخکې هغه هم دغه شان په یو ټارګېټ کې وژلی شوی و د هغې نه هېڅ قسمه داسې تپوس اوسه پر نه دی شوی هېڅ قسمه تحقیقات اوسه پر نه دی شوي نو ملګري مونږ دا ګڼو چې هر هغه جرم هر هغه مړی هر هغه مړی چې په کوم د کوم تحقیق څه کېږي د کوم تفتیش څه کېږي یا د کوم قاتل نشي نیولی نو زه دا ګڼم چې دا مړی ریاست کړی دی او د دې خلکو او د هغې مور قاتل چې کوم د هغه زموږ د ریاست دی ملګرو زه اجازه تلمه خو دا یو خبره کومه چې د نن سبا په موږ باندې د پاکستان کې څوک هم تاسو تاریخ وګورئ
دلاولې وزن ونیسه تر اوسه پورې هر کله چې چا هم د ریاست بیانیه چیلنج کړې ده هغه خلکو ته دې خطار ویلي ځکه چې د سره بل دلیل نشته د سره بله خبره نشته دې خلک صرف په عمده کوي او ټکي باندې بدناموي نن سبا تاسو وکتل چې که د ده بیانیه په سند کې څوک چیلنج کوي نو دا یې غټم غدار وایي که په پنجاب کې نواز شریف چیلنج کوي یا په بل ځای کې بل څوک چیلنج کوي او پښتانه خو دې پیدایشي غداران خو چې دا ملک په وجود کې راغلی دی نو پښتون د هغه ورځې نه غدار دی دا ورځې نه غدار دی نو ملګرو حق به راکوي که په دې وطن کې موږ له حق نه راکوي نو دې راته غدار وایي هر څه وایي سل ځله دوی وایي موږ سل ځله غداران یو یو خبره ورته بله کوو دلته د مذاکراتو خبره شروع شوه دلته په دې خاوره باندې بیا هر قسم عمل چې کېږي هر قسم نوې ډیولپمنټ چې کېږي دا خبره زه په کلاو الفاظو ورته وایم چې دا به د افغان وطن د رایې نه بغیر نه کېږي او که چېرې د چا خواهش شي د چا سوچ شي او دا فکر وي نو زه د دې سټیج نه دا خبره ورته کوم او تاسو ټول به انشاءالله د دې خبرې تایید کوئ چې هغه خلک به ټول په خپل سوچ کې ناکامېږي د دې وطن فیصله مو هم د دې وطن بچي کوي هم د دې وطن ځوانان به کوي مشران به کوي ملګرو زه اجازت اخلم په دې یو څو شعرونو باندې چې دي همیشه چونکې د غدارۍ نه فتوا کوي په دې یو څو شعرونو اجازت هم اخلم چې مرده پرسته یم زه په ژوندو مین یم مرده پرسته یم زه په ژوندو مین یم چې انقلاب راولي په وینو سرو مین یم هغه د کام غاصبان چې ما غدار ګوري هغه د کام غاصبان چې ما غدار ګڼي ګریوان کې خپل لګوي ما ګناهګار ګڼي